کولو دا راته ووایه چې د دې نه مخکې جمعیت والا د وزیر اعلی په ابایي حلقه کې یو خپله شو کړې وه. آیا نن دا کنونشن چې کوم کوئ د هغې جواب خو نه ورکوئ؟ مونږ خو خیر د هغې جواب نه ورکوو، ولې هغو خو چاته ډېر لږ خلک راغونډ کړي وو او بیا د ټول ملکن ډویژن نه راغونډ کړي وو. دا صرف ورکر یوت کنونشن دی او د پی کې 6 دی د یوې حلقې دی. تاسو دا سیلاب وینئ د 3 ورځو په مختصر کال باندې دا کنونشن منعقد شوی دی. مونږ په دې کنونشن کې دا واضحه کوو مولانا صاحب ته چې مولانا صاحب دا وګوره دا صرف د یوې حلقې خلک دي. که پرس که د پوره کې پی کې او د پوره پاکستان د پی ټي آی خلک راووته او ستاسو خلاف یې راووته، نو زما خیال دی چې دوی به د سر پټېدو ځای نه میلاویږي. د مولانا سره هېڅ قسم څه جواز نشته چې هغه دې احتجاج وکړي. د هغې وجه دا ده که هغه وایي چې عمران خان درنه کړې وه، نو موږ د هغې جواب دا ورکوو چې عمران خان د ټولو نه اول د 4 حلقو د کولاوېدو مطالبه کړې وه. بیا هغه چې د الیکشن کمیشن ته تلو، بیا الیکشن ټریبیونل ته تلو، د هغې نه بعد بیا په اسمبلی کې هغه احتجاج کړو، بیا د اسمبلی نه استعفاګانې ورکړې وي. د هغه سره څه جواز و؟ هغه 4 حلقې نه کولاوې دي. مولانا دې وایي چې زما د حلقه کولاو که موږ ورته تیار یو، هغه دې وایي لس خو نه. دا خو نه، خو دا اصل وجه دا ده چې دا بیروني ایجنډه ده. نن الحمدلله عمران خان چې په یو این کې کم خطاب وکړو، د مسلمانانو سر یې چوت کو، د کشمیر کاست چې دی د کشمیر مسله هغه وټاو کړه. نن مولانا بیروني ایجنډې په تحت باندې راوتی دی. هغه کشمیر کاست ته هم نقصان رسوي، هغه مسلمانانو ته هم نقصان رسوي، هغه د مسلمانانو چې کوم چا سر چوت شوی دی هغې ته هم نقصان رسوي. نو دا سراسر بیروني ایجنډه ده. دا سراسر د هغې خلکو د انډیا او د اسرائیلو ایجنډه ده چې دی بیا عمل پیرا دی چې بغیر جوازه دی راوتی دی. نن موږ د هغې جواب ورکوو په یو. مولانا صاحب یوازې نه ټولو پارټیانو سره اتحاد کړی، ټول به نو بس ټول پارټیان دغه میکس اچار دی. ټول دنیا ته پته ده. نن په نیم شه موضوع کې د پوره تحصیل په سطح باندې ټوټل د 14 ګاړو یو مظاهره کړې وه، یو ریلي کړې وه. هغو سره خلک نه راوځي. د پاکستان تحریک انصاف سره خلک راوځي. د عمران خان باندې د خلکو اعتماد دی. او نن دا د عوام سیلاب په یو حلقه کې صرف د یوت دا د هغې هغه تاسو وینئ چې دا عملي نمونه پیش کېږي. نن هغې دا خبره کوي چې موږ په هر صورت باندې چې د عمران خان حکومت غورځوي. آیا ستاسو حکومت مضبوط دی؟ هغو د ویښې خوبونه ییني او په ویښه چې کم خوبونه ییني د هغې تعبیر هم نه وي. ته څه پیغام ورکول غواړې؟ د اخري پوښتنه کومه دغه حواله چې دغه کم په 31 مارچ چې به دوی راوځي او تاسو ځای په ځای که تاسو ګورئ شموزۍ چې ستاسو کلم دی هلته هم کنټینر پروت دی، په هغه روډ باندې هم کنټینر پراته دي. آیا دا خلک به پرېږدئ تاسو نه که نه دې له تاسو اجازت ورکوي ولې هم به خپل احتجاج؟ مونږ دوله کولاو اجازت خان صاحب ورکړی دی چې راځي دي کوم ځای درنه کوي، خو د حصولو اندر او وایلیشن به نه کوي او سیول کسانو ته به نقصان نه رسوي، سرکاري املاکو ته به نقصان نه رسوي. که فرض کا دو دې سیزون ته نقصان رسوي نو بیا به هغه انتظامیه په حرکت کې راځي. که فرض که دو پوره من احتجاج کوي څنګه چې تحریک انصاف کړو نو موږ ورته کولاو اوپن دغه پرېښودی دی کوي دي.